سره د الله تبارک وتعالی پیرزوینه ځکه و چې ډېر داسې عملونه شته چې هغه ډېر مختصر وي د عمل په لحاظ سره د کوونې په لحاظ سره، خو ثواب ته یې چې وکتلی شي ثواب یې بیا ډېر زیات دی. لکه زه به ورونو تاسو سره یو داسې خبره خوره کم او داسې خبره به زه تاسو سره شیر کم چې هغه یقینا چې ډېرو ملګرو ته به د هغې پته هم نه وي او که بیا چاته پته وي نو ثواب نه بینی خبر. مسند امام اعظم رحمت الله علیه چې دا د حدیث یو بهترین کتاب دی، په دغې کې یو حدیث را نقل شوی دی چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې څوک د ماخوستن 4 رکعاته نفل وکړي، 4 رکعاته نفل چې چا ماخوستن وکړل نو الله تبارک وتعالی به د دغې نفلو چې څومره ثواب دی دا 4 رکعاته د نفلو ثواب الله تبارک وتعالی دله د لیلة القدر د ثواب په بدل کې ورنصیب کی. مطلب دا چې که دا 4 رکعاته نفل چا وکړل دا به داسې وي لکه ده چې د لیلة القدر په شپه باندې کړي، حالانکې دی به په هره شپه باندې کي د ماخوستن مانځه پسې 4 رکعاته نفل. خو په دغه کې بیا د خوند خبره دا ده چې علامه ابن الحمام رحمت الله علیه او داسې هغه شته محشي چې کوم دی او چا پې حاشیه لګولې ده هغه دام لیکلی دي چې ماخوستن سړی 4 رکعاته فرض وکړي بیا ورپسې که خیال وکړي 2 رکعاته سنت خلک کي، عمومي طور باندې بیا وروستو خلک یو 2 رکعاته نفل هم کي، بیا 3 رکعاته وتر واجب وکړي. عام طور باندې طریقه دا روانه ده، خو محشي بیا دام لیکلی دي چې داسې هم کیدی شي او فقهاو نه د دغې روایت شته دی، فقهاو نه د دې طریقې کار شته چې 4 رکعاته فرض د ماخوستن وشول ورپسې 2 رکعاته سنت او دا سنت په عبده و رسولو باندې پورته شي، یا اللهم صل اللهم بارک ته وایي خیر دی بیا پورته شي او په دې ضمن کې او په دې زړه کې وایي چې دا 2 رکعاته مطلب یې چې نوافل دي، یعنی هغه 2 سنت د 2 نوافلو سره یو ځای کی، په منځ کې سلام وانه رهي او په دغې طریقې سره دی دا 4 رکعاته وکړي نو چې کوم 2 رکعاته سنت دي هغه سنت هم چونکې په دغې 4 رکعاته په دغې نوافلو کې هغه 2 سنت هم ادا شول او دا نفل هم وشول او دا کوم ثواب چې دی چې ثواب یې د لیلة القدر د شپې قدر دی لکه لیلة القدر په شپه د 4 رکعاته کړي وي نو هغه مره ثواب درته پې میلاو شو. نو دغې وجې نه وروڼو مونځ خو هر سړی کي، خو بیا داسې د ثواب چې کوم ځنې موقع وي پکار دی چې دا مونږ تاسو خطا نه کړو، نو مونږ له پکار دی چې اول 2 رکعاته سنت وکړو او بیا اللهم صل اللهم بارک باندې په دغه ځای کې مونږ پورته شو، په دې ضمن کې ویو چې یاره دا 2 رکعاته زه هغه نوافل ادا کړم نو هم به مطلب چې کجوره شي او هم به ثواب شي، هم به 4 رکعاته شي او هم به ورسره هغه سنت موقت هم پکې ادا شي. نو دا یو ښه فایده وه چې ما په کتاب کې لیدلې وه، نو ما چې راځئ ملګرو سره یې خوره کړم، نو ملګرو دا باندې دا الله موږ تاسو ټول له عمل راکړي. امین بجاه النبي